هغه یوسف ستا د گلشن د برگ گل جلوه وا چې یعقوب له درد و غم یا اسفا کوله پخوا له هغې چې ګنبد مینا کوله ما به د شوق په لسان ستا د مخ ثنا کوله او لوی سفلینه په حمزو زره کلونو اول لوح او قلم زما او ستا مینه انشا کوله او هغه یوسف ستا د گلشن د برگ گل جلوه وا چې یعقوب له درد و غم یا اسفا کوله او دا د فردوس د باغ بلبل و که محمد امین دا چې مدح د محمد مصطفی کوله ځکه عزتمندو هغې مبارک غوندې بچې د الله کریم جل جلاله په حکم باندې د تیره چاړې د تیره دار د لاندې راوستل د سیدنا ابراهیم علیه السلام غوندې هغه پیغمبري چې الله کوم طاقت ورکړی یو کلیپ اورېده د عوامو د هغه ایموشنل بلیک میلینګ چې ورته وایي چې یاره دوی چې دی که نه څه چلو شي زما په دې خبرو باندې یو مصنوعي خبرې ورته جوړې کړي ما هغه نه اورېدل یو خو د ابراهیم علیه السلام په باره کې عجیبه لفظ ویلی دی څنګه چې موږ عام طور باندې یو بل ته بوډا داسې او بوډا داسې او مشره داسې یعنی په داسې انداز باندې د انبیاء کرامو تذکره کول او بیا په هغې کې ویل چې د 90 کالو ابراهیم علیه السلام غوندې زه به معمر ویم هغه شخصیت او بیا لاسونه رپي او بیا داسې دا خبرې عزتمندو پیغمبرانو له الله پاک ډېر لوی طاقت ورکړی دی ویږی پې الله کریم جل جلاله د عام مخلوق نه ډېر لوی طاقت ورکړی دی کانه وهو فرد فی جلالته فی عسکر حین تلقاه وفی حشم حضرت امام بوصیری فرمایي چې حضور بزان له ولاړو زما کریم آقا مبارک بس صرف یوازې ولاړو نه یوازې به حضور علیه السلام مبارک داسې ښکارېده لکه د حضور علیه السلام مبارک په پشت مبارک باندې یو لوی لښکر ولاړ دی حتی تاریخ کې لیکي چې یو ځل چې کم دی اراشي نوم یې هغه راغې او د هغه چې کم دی په ابوجهل باندې پیسې وې او راغې مکې معظمې ته دا کفار د مکې قریش ناستو او دوی ته یې وویل چې زما په ابوجهل باندې پیسې دي هغې ورته وی چې ابوجهل خو پیسې دي خو زړه کې وی چې هغه خو د دې وادي سردار دی څوک داسې دي چې هغه له به ورشي ور مخامخ به شي ورته نو دوی ورته د دې وجې نه چې مونږ حضور علیه السلام پورې العیاذ بالله یعنی خپله یو مسخره ورپسې وکړو دی به ورشي حضور به ورته وښایو نو حضور چې کم دی چې دی ابوجهل له ورشي نو ابوجهل به چې کم دی دلته سپکې سپورې وایي بې ادبي به وکړي ګستاخي به وکړي زموږ زړه به یخ شي نو هغې ورته وی یاره دا کار خو مونږ نشو کولی خو هغه مخامخ شخصیت چې ناست دی د هغه له ورشه دا کار به تاله هغه وکړي هغه راغلی دی حضور علیه السلام مبارک ته ویلی دي چې قربان زما پیسې دي په ابوجهل باندې او ماله نه راکوي حضور ورته وی راځه حضور مبارک راغی د ابوجهل دروازه یې وواله ورته وی بهر ته راوځه بهر ته راوځه چې څنګه ابوجهل بهر ته راووته ورته وی د ده تا باندې کم قرض د شا به فورا هغه ادا کا دوی تماشه کوي چې اوس به ابوجهل څومره سپکې سپورې وایي ګستاخي به کوي او حضور علیه السلام مبارک به همداسې لیږي د خپلې دروازې نه خو چې ویې کتل د ابوجهل رنګ تک زیړ شو او په منډه باندې کور ته لاړه او چې څه د دغه انسان قرضه واغې راوړو د کس لی ورکړه دی حیران پاتې شو چې دا څنګه چل دی دا خو عجیبه چل دی حضور له الله کریم جل جلاله هیبت دومره ورکړی روب دومره ورکړی دبدبه دومره ورکړې وه چې میاشتې لرې کې به چې دشمن و د حضور علیه السلام د روب او د دبدبې نه به هلته په لړزان باندې و ځکه حضرت حسان ابن ثابت فرمایي له همم لا منتهى لکبائرها وهمته الصغرى اجل من الدهر دا زما او ستا شعر نه دی دا سیدنا حسان ابن ثابت شعر دی ویږی پې او حسان ابن ثابت هغه شخصیت دی چې د اشعار د حضور په دربار کې مقبولو دته حضور دعا کړې وه او زما د جانان د دربار شاعرو او حضور به ورته په خپله باندې منبر سم که شا به یې وسته او ورته به یې وی کېنه په دې منبر باندې یا حسان عجب عن رسول الله حسان راشه د